اشتي لسم ورزي تا يوم عاشوروي اغا صبان الصبانه ورزي د دې ورځې روژه به هلته خلقو نیوله نو د دواړو جهادو سردار تپوس وکړه دا روژه تاسو ولې نیسئ دا مونږ ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې رب العالمین موسی علیه السلام له د فرعون نه نجات ورکړی دا هغه ورځ الله یو لوی فضل کړی دی نو مونږ دا روژه نیسو نو نبی علیه السلام وی دا خو زه بیا ډېر حقدار یم چې دا روژه زه نیسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روژه شروع کړله د عاشوري د محرم د میاشتې لسمه ورځ روژه سبانه ورځ بیا اول کې چې د رمضان المبارک میاشت لا نو فرض شوي نو دا روژه فرض د عاشوري دا روژه د رمضان المبارک د میاشتې نه مخکې دا فرض و د دې نیول به فرض چې کله د رمضان المبارک میاشت فرض شوله د رمضان المبارک روژې نو د یوم عاشوري د روژې فرضیت چې دی هغه ختم شو استحباب پاتې شو او هغه فرضیت د دې روژې ختم شو او مستحب والی وسم باقی دیو پکار د چې سړی اونیسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو د دې یوم عاشوري په باره کې چې په دې ورځ د الله حبیب سړی روژه اونیسي نو الله به ورله څه ورکړي چې د لسم د محرم روژه اونیسي سبانه روژه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زه امید ساتم زما امید دی چې په دې یو روژه الله د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف کړي دا زما امید دی چې په دې یو روژه الله د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف کړي د عاشورې د محرم په لسمه چې هغه سبانه ورځ نو دا روژه به نیول کېدله چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو چې دا روژه خو یهود هم نیسي مونږ هم نیسو یهود هم نیسي نو د یهودو سره خو مخالفت پکار یهودو سره به مونږ په عبادت کې یو شانوالی نه کوو دا ډېره وزني خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عبادت کې هم د هغې سره مشابهت او یو شانوالی نه کوو عبادت کې به سرم یو شانوالی نه کوي نبی علیہ السلام فرمایل لئن بقیت الی قابل که زه آینده کال ژوندی وم که نه لئن بقیت الی قابل که آینده کال زه ژوندی وم لاصومن التاسع نو زه به ورسره نښمه روژه نیسم انشاءالله آینده کال ژوندی وم نو د دې لسمې سره به زه نښمه روژه په دې بنیاد نیسم چې د یهودو سره مخالفت راشي دا میاشت محرم الحرام میاشت اسلامی میاشت د دې نه شروع اسلامی کال د دې میاشتې نه شروع کیږي محرم الحرام نه ابتدا نه چې کله الله د میاشتو انتخاب کې په هغې کې څلور د حرمت میاشتې راولي هغې کې یو میاشت ده حرمت دې ته ویلی کېږي چې په هغې کې به جنګ و قتال باندې د دې میاشت په ادب کېده جنگ و قتال پدې کې اوس دا خو منسوخ شوی دا او پدې کې اوس هم د دې عظمت د دې ادب امام ابو بکر جساس رحمه الله په تفسیر الاحکام القرآن کې ذکر کوي وی د دې میاشت خاصیت دا دی د دې حرمت د میاشتو په هغې کې دا محرم میاشت ده کم سړی په دې میاشت کې زیات عبادت وکړي وی ټول کال به الله د زیات عبادت کولو توفیق ورنصیب کوي او کم سړی په دې میاشت کې د ګناه نه ځان وساتي ګناه ونه کړي نو ټول کال کې به الله دې د ګناه نه لرې ساتي نو دا څو میاشتې دي په دې کې انسان د دې ګناهونو د دې بد عملونو نه ځان وساتي ګناه طرف ته نه مایله کېږي نو الله بدله د بد عملۍ نه بچ کېدو توفیق ورنصیب کړي دویمه خبره په دې کې دا د روایت کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم مسلم شریف روایت ده وی د رمضان نه علاوه
وی ټولو کې افضل میاشت دا چې په دې کې زیات روزي نیول پکار دي د لسمې خبره نه کوم چې کومه لسمه ورځ ده په دې کې عاشوره ورته هغې خبره نه عام ورځې نن چاونی وه سبایونی وه بل سبا پوره میاشت کې وي دا ډېرې زیاتې افضلې دي بیا په دې کې چې مونږ ورته د عاشورې ورځ وایو لسمه محرم روایت کې راځي وي یهودیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس ته وکړو په مدینه منوره کې تاسو وی د دې څه روژه نیسئ د دې لسمې وی دا مونږ شکرانې روژه نیسو وی د څه شي شکر وکایې وی په دې ورځ باندې به وی مونږ باندې فرعون ډېر ظلم کړی موسی علیه السلام د هغه په قوم باندې وی په دې ورځ باندې بني اسرائیلو ته د فرعون د ظلم نه نجات ملو شوی دی وی مونږ شکرن تعظیمن په دې ورځو باندې روژه نیسو دا فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي یاره وی مونږ خو ځان له د دې ورځې زیات تعظیم او د دې هغه حکمت ساتو نو وی مونږ زیات تعظیم د وجې نه مونږ هم د دې ورځې روژه نیسو بیا ورته صحابه کرام وی چې موږ د یهودیانو مخالف کوو وی بالکل چې د یهودو مخالف کوو نو وی بل کال له به ژوندو نو وی زه به ورسره د نهمې روژه م نیسم نو موږ له پکار دا ده چې د نهمې او د لسمې روژه موږ ونیسو یا که د نهمې چا ونه نیوه نو وی د لسمې او د یو لسمې روژه دې ونیسي نو وی الله به په دې حکم کې هغه کسان راولي او په دې باندې به الله تبارک وتعالی ډیر زیات اجرونه ولا ورکي او د دې اجر دا دی چې کم سړی د دې میاشت کې د دې لسمې روژه ونیوي الله د ده واړه واړه ګناهونه معاف کړي چې کم د په دې مخکیني کال کې کړي دي نو لوی اجر دی الله موږ ته دا را نصیب کړي په دې کې بل یو اجر دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل من وسع علی نفسه و اهله یوم عاشورا وسع الله عليه سائر سنتي قال جابر جريناه فوجدناه جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دا الله رسول او فرمایل وی کم سړی چې په دې ورځ باندې په لسمه محرم باندې عاشورې ورځ باندې خپل اهل او عیال خپل بچو خپل ځان باندې د خپل وسعت مطابق فراخي پر راوستا خو خوراکونه پیوکه د رزق فراوانی پر راوستا وی پورا کال به الله په دې باندې خوراکونه کوي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما په دې باندې عمل کړی دی وی د دې ثمره ما مندلې ده او حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هم دا نقل له وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من وسع علی عیاله وسع الله له وی چې کم سړی په دې ورځ باندې خپل اهل او عیال باندې فراوانی راولي فراخ رزق پی خوري وی الله دې سړی له رزق او مال کې ډیر برکت واچي پورا کال په باندې الله خو خوراکونه کوي په دې میاشت کې خلک لږ بدعات هم کوي د دې بدعاتو نه ځان ساتل پکار دي هغه بدعات داسې کوي څوک به برچت باندې ودرېږي او هلته نه به خلکو له روټۍ لاندې ولي څوک چې دی جوسونه به ولي څوک به لګیا شي هغه خلک به بدعات کوي هغې به شربتونه راوالي په لارو کې به تقسیموي دا د شیعاګانو ځان نه منګړتې خبرې دي د دې نه ځان وساتئ واقعي په دې ورځ باندې لوی غم هم شوی دی هغه غم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د هغه شهادت دی نو دا روز بختوره ده چې الله د شهادت مرتبه اوچته ده او شریعت وایي وی غم درې ورځې دی درې ورځو نه زیات غم نشته نو چې کم خلک دا فضول غمونه مناوئ الله وایي صبر وکړئ هغې ته دعاګانې وکړئ چې ستا درجات د هغې د وجې نه بلند شي خو نیکان خلک دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوسی دی نږدې دی هغه ته نو دا بدعاتونه او خاص کر د شیعاګانو چې کم دلته دا لوبې موبې کېږي دې له مه ورځئ موږ بېوقوفه خلک څوک به ورځي او یره وي د چاندی لوښې والا هغه اصله پکې څه ورکړه او چې چا اولاد نه بیا هغه له پکې اوبه ورکړه الله وله اولاد ورکړي د شرکیه قاید دي د دې نه ځان وساتئ زموږ خلک ډېر په غلطو کې مبتلا دي او د دې لویه وجه ده چې علماو سره ناسته پاسته نشته الله دې موږ له په دې عمل توفیق راکړي